الکوی مولا پس پویږي، مولا خانقاه نشي چلولی، مولا حکومت نشي چلولی. په 1737 کې چې کم معاشي نظام د دې جومات او د دې مدرسې محدث ورکړی دی، نو کارل مارکس او انجیلیر د هغه مور هم جړلی و چې ما داسې بچی رانوړه چې د شاه ولی الله په شانتې یو اقتصادي نظام مملکت ته ښودلی. نو د 1757 نه واخله چې بنیاد د تحریک د آزادۍ چا کې ښودلی و، نو ما تا ته 1857 کې ناکامي وشوه، د خوب ولید او دی رالی وکالت یې وکړو، ملک آزاد شو. بس دا تاریخ ما تا ته موږ هم ورته پړق یو او راځئ، خبره ختمه شوه. دا تاریخ سیزلی دی، 100 کاله د علماو جدوجهد تباه او برباد شوی دی. کامس لیکلی دی وګورئ، صرف د دهلی په میدان باندې 15,000 علماء کرام دا ژوندي د خنزیر په سامن کې تړلی دي او د چونو بټو ته غورځولي. ما تا ته دا تاریخ نه وایي، دا ولې نه وایي؟ بیا دا ټوله صحره د ازادۍ د مولا سر له راځي، بیا مولا زنده آباد کیږي. نو ما تا ته وایي بس مولا نه ځان ساته، تش مونځ لی ودروه، مونځ پې کوه او جنازه پې کوه، او خیر دی که نکام پړاو کي نو څه ناروا نه ده، خو نور به مولا سره نه کیني. او دا یو ډېر ګنده ذهن زمونږ جوړ دی. دې د وجې ډېر دیني خلک چې ځان ته دیني شعبې نسبت کوي، دا د بلې شعبې د علماو د دین د خدمت دشمنان دي. ما او تا ته وښودل نه، ولې دا عالم نه دی څه، ولې دا پلانکی مولا نه دی، دی خو دا کار نه کوي. څنګه د پسې موږ لاړ شو، موږ وایي د بې اودسې ښځې زویه ته لږ تاریخ وګوره. بیا د خلکو اعتراض و، مولا حکومت نشي کولی، مولا خانقاه نشي چلولی، ځکه په دې امت یو ډېر لوی ظلم شوی چې د خانقاه د لارې نه او د دغې حکومتي لارې نه د دې عالم خلاف فتوه لګېدلې ده، د دې عالم دا سر یې کوچلاو کړی او مات کړی. شاه صاحب د دغې خپل کتاب نه 2 باب راواغېسته او غون کتاب یې ولیکل بدور البازغه چې دا حکومت خو د عالم کار دی، دا تصوف او خانقاه چلول د چا کار دی؟ دا د عالم کار دی. شاه ولی الله رحمه الله 9 نکات لیکلی دي د اسلامي حکومت لپاره، او تاسو یو تفسیر دی که دا وکړو معالم العرفان د عبدالحمید سواتی صاحب نور الله مرقده، ځای په ځای د قرآن په آیاتونو باندې دغه نظام لیکلی چې دا د شاه صاحب رایه وه، دا د شاه صاحب رایه وه او دا د شاه صاحب رایه وه. 1757 نه واخله 1857 پورې دغه بر صغیر د علماو د انګریزانو کشمکش په دې کې و. بیا شاه عبدالعزیز رحمه الله اولنی محدث دی د دې بر صغیر چې د پلار په مدرسه کې د پلار په مسند حدیث کې ناستو او د انګریزانو دا منافقت ورته ښکاره شو. نو یو فتاوی عزیزیه وګورئ، پای کې اوس هم موجود دی، یو غټ لیکلي وکړل چې دا بر صغیر اوس دارالحرب دی. دا څه دی؟ دا دارالحرب دی، انګریز سره جهاد فرض عین دی او انګریز سره به نوکري نه کوي. شاه عبدالعزیز رحمه الله دغې پاداش کې ودرېد، مختلفو مینادونو کې بیا جیل ته لاړی. تاریخ پاڼې واړوئ، فتح العزیز چې شاه صاحب لیکلی دی په قلم نه دی لیکلی، دی املا لیکلی دی په هغه وخت کې لیکلی چې کله په 3م ځل انګریزانو بوته او جیل ته یې بوته، جامې ته لر کړې، په ټول بدن یې وله زهر ولګول. د هغې پاداش کې د شاه عبدالعزیز رحمه الله د سترګو نظر تلی دی. خلک وایي مولیانو څه کړي؟ من وایي دا خبره به ته قیامت کې خیم چې او د فاسقانو مشره راشه نن وګوره د حشر په میدان کې به یو باب تا ته زه خیم چې دا د شاه ولی الله باب دی، دا د شاه عبدالعزیز باب دی، دا د شاه عبدالغني باب دی.